نو سردار مبارک مدینه منوره ته تشریف راوړ نو په مکه مکرمه کې خو پاک پیغمبر مبارک بیت الله ته به مخ کول لکه زمونږ او ستاسو قبله دا بیت الله دی چې مدینه منوره ته تشریف راوړ نو 19 میاشت 14 میاشتې یا 19 میاشتې د دواړو جهانو سردار مبارک چې مونځ کوو نو مخ به بیت المقدس ته خو د دواړو جهانو د سردار مبارک رړو دا غوښتل چې الله به کله ماته حکم کوي چې بیت الله ته مخ واړم او قبله بیت الله شي رب العالمین قرآن کې حکم نازل کړ فول وجهک شطر المسجد الحرام مسجد حرام ته مخ واړو د مازیګر مونځ ټیمو د دواړو جهانو سردار مبارک بیت الله ته مخ کړي صحابه ورپسې ودرېدل او پاک پیغمبر مبارک بیت الله طرف ته مونځ وکړ بس قبله ده د بیت المقدس ده قبله بدله شوه او بیت الله شو واپس صحابه د دواړو جهانو سردار مبارک پسې مونځ وکړ یو صحابي رسول الله مبارک پسې مونځ وکړ روان شو د مدینې منورې نه بار ووت چې کله د مدینې منورې نه هغه صحابي بار وته نو بار یو جومات و هغې جومات کې خلک په مانځه باندې ولاړو او د هغوی مخ بیت المقدس ته مسجد اقصی ته او بیت المقدس ته د هغوی مخ و هغوی نو خبر ده څه نه چې قبله بدله شوې ده چې دې صحابي ورته وکتل هغوی د رکوع په حالت کې دې صحابي ورله آواز ورکړ وی ما اوس د مازیګر مونځ امام الانبیا پسې د مازیګر مونځ وکړ او قبله بدله شوې د حکم راغلی دی او بیت الله ته رسول الله مبارک مونځ کړی دی او زه په دې ګوی کوم واړوې مخونه بیت الله ته مخکې قبله بدله شوې ده هغه صحابه چې وی چې یاره رسول الله واورېدل چې رسول الله مبارک ته حکم راغلی دی او رسول الله مبارک مونځ بیت الله ته کړی دی د رکوع په حالت کې او د رکوع په حالت کې بالکل راتاو شو او مخې د بیت المقدس په ځای باندې بیت الله ته که مخې بالکل راوګرځو صحابه دې ته ونه کتل چې ورېږه یاره مونږ مونځ وکړو خیر دی که قبله بدله شوي بیا به موږ را مخ راګرځو نه بس چې وی کتل چې امام الانبیا بیت الله ته مونځ کړی دی موږ دی ولې دا مونځ بیت المقدس ته پوره کړو د رکوع په حالت کې صحابه را تاویږي دې ته د امام الانبیا تابعداري وي د رسول الله مبارک د کارونو او د افعالو دې ته تابعداري وي